سلورمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهن کې یو دا خبره هم پرته ده چې چانه تاسو کې تا دی لور ته یا دی خور ته جیدات کې حصہ ولې نه ورکړي نغي جواب داوی چې جی ما دی وده کې دیتا جهیز ورکړی دی کور نه دومره سامان ورکړی خو بس هغه کې دا میراث ورغلو کنه دا خبره بالکل غلطه ده دلیل څه پیش کی چې ما دی لور وده دی وده باندې ما 5-6 لک روپے لګولې دي خوراک مدل ته ملمانو ته ورکړی دی بیا مدي ته سر زر کړي بیډ مکړی او دام کړي ډیکوریشن د لوخي ما خستی اسی خبره تاسو تاسو نه کومه تا چې کله زوی ودوي زوی د پر د ټول شیزونه ته کوي کنه کوي هغه د پر ته کمران جوړي فرنیچر ورته اخلي بیا ولیمه هم کوي اوریجن تقسیمه هغه کور ول تسرز سپین زرنګ کوي نه چې کدی بنیاد باندې ته لور ته حصہ نه ورکې چې ما وده کې په دې باندې خرچه کړي نو په زوی باندې ته خرچه کړي به زوی ته میراث کې حصہ ما ورکوا کنه دا تاسو غپ لګي ځان ته دوکا ورکې امت مسلمه ته ځان ته اخرت هم بربادي دیو جن علماء لیکلي دي چې د څه کار به وکړي چې د زوی او لور ته په برابر یو مقدار پیسې مقرر کړي چې زه به د زوی واده باندې 10 لک روپے لګوم ان دغه پیسې د لور د لپاره مقرر کړه چې 10 لک روپے به زه په دې لور واده باندې لګوم او زهره خبره ده چې لور واده کې خرچه کم کیږي نسبتاً ولی زوی واده کې روټه کول بار نه ملمنه رزي او چې کله لور ودی خلک بار نه ډیر ملمنه نه راوړي نو علماء دا لیکلي چې د 10 لک کې 5 لک 6 لک 3 لک څومره ولګي دي بقای براخلي غو لور ته ورکی چې لوري دا ماستا وده د لپاره پیسې بیل کړي وي جوړه کړي وي 10 لک مزوی ته مقرر کړي غا حاصل ولګي دي دستا والا 10 لک دا 5 لک لګیدلی 5 لک د ما سره پاتې دی لوري دا واخله سور سره کې ته اختیار حاصل دا بعین هی انصاف دی اور کده سینه کې دا ظلم دی زه په دې خبره مې تاسو پوهیږي کمزې کې پوه نه شم نه دوباره تاسو کو خو ما طرف ته غلطه مسله منسوب نه کی زول په ممبر به ناسم اور د لور دفاع د کوم د لور د حقوقو جنگ تاسو سره لړوم دیو جن ډېر کل خبرې درته کوم ګول مول خبرې نه کوم صفه درته خبرې کوم زمو خلک بیا دویم څه کوي یره دی لور ته حصہ نه ورکې میراث کې دی باندې ما حج کړی بس هغه کې ورغلی کنه نه حج خو تان کړی دی زویدن کړی دی غنا کټ کنه خور ته حصہ ورکا چې دی به موږ عمره کړی دا خبره یاد ساته په عمره او حجونو سره د لور یا د خور حق نه ساقط کی هغه ته بیا هم خپل حصہ ورکړي زموږ د خلک اسه هغه غریبي تسترګو کې خټي اچي هغه غریب یریږي کې کسه حق وغړم د سینې خوند ته وې طلاق راکې یو دادم کی ورګي چې طلاق در کوم بچی در نه بیل کوم دغه خوند د دادم کې نه ورګي ودا چې کوم نور ورسا دي دان دادم کې نه ورګي او تاسو نه دا خبره پټه نه ده زموږ دی خوري باندې څومره خلک تی خپل خويندې او خپل لونه دې د پرويشتي چې میراث کې یې وخت ورنه تاسو ولې پته نشته الله پاک ته بس جواب ورکړي غا چې الله پاک پیدا کړی دی نه غي سره چې کم میراث دغه حق ته غا الله پاک پیدا کړی دی تا خو نه دی ور کړی الله پاک دغه یو حق مقرر کړی دی چې دا دغه حق ته دا بغي ته ور کوي نه دیو جن ځان ته اخرت م بربادوي تاسو کې چې چا خپل خور ته حق نه دی ور کړی اوسه پوری ځان ته اخرت م بربادوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان کړی دی د مشکات شریف حدیث دی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من قطع میراث وارثه کم سړی د خپل وارث میراث ایثار کو اغه ته ورنکو یې بيځه تقسیم کو یا دغه حق بل چاته ورکو نمخ ور سره سزا اعلان وکړو قطع الله پاک په دینه ایثار کی میراثه من الجنه اغه حصہ چې دی جنت کې رسیږي یوم القیامت په ورځ اخرت باندې ورځ اخرت کې بد دی په بدل کې بد چې ستا جنت کې کم حق رسیږي اغه حق بدن الله پاک ایثار کی او چې کم سړی د جنت نه بچو غو کم دې تزیبل ټیکانه هنيشته جهنم یې ټیکانه ده مونږ نن سبا په خپل لاس باندې ځان ته جهنم ور ګرمو چې بس خپل ځان خپل اور واچو لور د سره حق ته لور ته پورا حق ورکا زوی د سره حق ته پورا حق ورکا